لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلام پستر لارخوت خاتم النبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم فیاض الدین او تاسو ګوره د دین فطرت خبرونه. ګرانو کتونکو کوم د دین اسلام جایزه واخلو د سیدنا آدم علیه السلام نه واخلا تر د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د دې ټولو موضوع سوا او دعوه سوا د کوم سیس دعوت ورکړو نو کوم په لنډو ټکو کې داغه جایزه واخلو نه هغه د ایمان او د اخلاق دعوت. د ایمان او اخلاق دعوت د ټولو پیغمبرانو دا مرکزی تیمو قامه کوشش وکاو او هڅه وکړه چې قام په دې باندې پوه شي. موږ په اخلاق باندې ډېرې زیاتې خبرې او ډېر زیات پروګرامونه کړي دي خو په ایمان باندې اکثر دلته مسلمانان داسې ډیر لایټ والی ایمان داسې پکار دی چې هغه د کفر نه د شرک نه د نمود و نمایش نه بالکل یکسر صفاوي. الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي چې ماته داسې ایمان قابل قبول دی چې پای کې کفر نی چې پای کې شرک نی چې پای کې نمود نی چې پای کې ریا نی وي. باید چې دې باندې هم پښتون ټولنه هغه غور او فکر وکړي. زموږ د پروګرام موضوع نن چې کوم دا هغه دا پښتون ټولنه قرآن او عقیده توحید. نو په دې باندې با جوړې خبرې کو. اول راځو خپل انالیست لا زموږ لومړنی انالیست هغه دی ډاکټر مفتی اسرار مجاهد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدلله تاسو ښه. زموږ دویم انالیست ډاکټر محمد نواز صافی صاحب دی چې زما استاد محترم هم دی او د اسلامیات ډپارټمنټ د پیښور پوهنتون چیرمن هم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څنګه یې؟ الله خوشاله مهرباني شکریہ. او دین علاوه څنګه تاسو ته پته لګي زمونږ د دین فطرت دا د روایت د ماتولو هڅه هم کوي چې سوال بنه کې مونږ دا روایت د ماتولو هڅه کوو. نو دغه لپاره مونږ سټوډنټس له هم توجه ورکړې ده چې دې پروګرام کې تاسو شرکت کړئ. نو تاسو ته مونږ په خیر راغلی وایو. آغاز به د ډاکټر محمد نواز صافی صاحب نه کوو. سر د شرک په لنډو الفاظو کې تعریف څه جوړیږي او قرآن شرک څنګه یاد کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر فیاض صاحب زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو مهرباني د پروګرام لا منګه راوبللو او په ډیره اهمه موضوع باندې تاسو نن د دې پروګرام د انعقاد کړی دی. زمونږ د دې بر صغیر پاکو هند د دې چې څومره علما دي د دې چې څومره اهل علم خلق دي څومره علما دي اهل علم خلق دي د دې ټولو تاسو که د هر مکتب فکر داغي سند وګورئ کاغه د قرآن سند دی کاغه د حدیث دی نو هغه د دې ټولو په یو شخصیت باندې هغه ودرېږي. کاغه د دې ملک مثلا که د مکتبه دیوبند یو عالم دی هم داغه سند په هغه ودرېږي. کاغه د مکتبه بریلوي داغي علما دي نو هغه په هغه باندې هغه سند ودرېږي. که اهل حدیث دي کاغه د دې ملک هر یو عالم دی. داغه نوم دی شاه ولی الله رحمت الله علیه. د شاه ولی الله کورنۍ داغي د هندوستان په دې احیا کې او په د خلکو د سماج د دې د عقیدو او د عمل په اصلاح کې د دې کورنۍ ډېر لوی کردار دی. شاه صاحب د کتابونو کې د شرک تعریف هم هغې ذکر کړی. مثلا په الفوز الکبیر کې هغې ذکر کړی خو په دې ځای کې زه د شاه ولی الله د زوی د شاه عبدالقادر د هغې د چونکې هغې په اردو کې یو لنډه ترجمه او یو لنډ تفسیر لیکلی دی چې د هغې نوم دی موضح القرآن د قرآن وضاحت. په قرآن کې د شرک حوالې سره په سوره بقره کې په دویمه پاره کې د 221 آیات د لاندې 221 د لاندې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن د دې آیت د لاندې هغه په موضح القرآن کې د شرک په لنډو الفاظو هغه تعریف کوي چې او د دې آیت د لاندې هغه لیکي وی پہلے مومن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا. د دې آیت د نزول نمخ کې جاری په مسلمان کی او په مشرکانو کی هغه ورکړه راکړه هغه پکې جاری وا. اس آیت سے حرام ٹھہرا. نو بیا هغه دویمه خبر ادا کی شرک کسے کہتے ہیں. نو هغه دا وی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانے. شرک دی ته وی چې د الله یو صفت راواخلی او دا ته غیر لور کی. لکه هغه د دې مثال ذکر کوي وی شرک لکه دا دی چې د الله صفت ته علم غیب اوس دا ته صفت د علم غیب کدا تا د الله نه راواغست او دا تا غیر لور ک نو دا تا د الله صفت دا د بل لور ک دغه شرک دی.
عام طور باندې زمونږ د خلکو د ناپوهۍ یو وجه دام ده زمونږ د خلکو لکه عام طور باندې په تصور کې د شرک تعریف دا دی چې شرک به دې ته وایي چې څوک وایي چې دوه خدایان دي صرف ذات والا خبره کوي صرف د ذات والا خبره کوي یا مثلا څوک دا وایي چې شرک دې ته وایي چې څوک بت ته خدای وایي حالانکه دا د شرک صرف یو نوع ده په ذات کې عام طور باندې په دنیا کې چې څومره خلک مشرکان دي هغوی شرک کړی دی په ذات کې ټول همیشه د پاره د الله ذات هغه یو ګڼي د دې وجه نه په دنیا د نوح علیه السلام نه راواخلي تر د دې زمانې پورې چې څومره خلک هغوی شرک کوي نو همیشه د پاره تاسو په هر کمیونټي کې هغه وګورئ که هغه د هر مذهب خاوندان دي نو هغوی الله یو ګڼي او په دې بابت کې به ته مثلا د مشرکین مکه د هغوی د یو روایت په ترمذي د هغې حواله درکمه یو صحابي دی عمران ابن حسین د صاد سره د دې پلار دی حسین رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع د دنه تپوسو کو چې کم تعبد الها فی الجاهلیه تاسو په زمانه د جاهلیت کې د سو خدایانو عبادت کو نو هغه ته ویل چې سبعه موږ به د او خدایانو عبادت کو وی کم خدای تاسو په دی او کې هغه د ټولو نه بالا او برترو وی الذی هو فی السما هغه ذات چې هغه بر په اسمان کې دی هغه د ټولو نه بالا او برترو نو مقصد دا دی چې په دنیا کې په هر زمانه کې شرک شوی دی نو د الله ذات دغه په ذات کې چا شرک نه دی کړی سیوا د یو مخصوص مثلا فرعون د خدایتوب دعوه کړې وه یا د دنه مخکې نمرود د خدایتوب دعوه کړې وه لکه دا ډېر کم خلک دي عام طور باندې مشرکان او هغوی شرک کوي د دې د وجې نه چې اصل کې منګ ډېر لاندې خلک یو نو الله زمونږ دا فریاد او زمونږ دا عبادت دا ډایرک اوري نه دا ډایرک قبلی نه نو د دې وجې نه په دنیا کې هر یو قوم چا چې شرک کړی دی نو هغوی د ځان دپاره داسې یو ظاهري نمونی هغوی کتلی دي چې دوی د هغوی په ذریعه باندې الله ته ځان رسول غواړي او د شرک اصل فلسفه هم دا ده ډېر ښکلی راځو بس ډاکټر مفتی اسرار مجاهد صاحب ته مفتی صاحب په عقیدې توحید اهمیت څه دی د عقیدې توحید او زموږ په پښتون ټولنه کې په دې عقیده کې کم کم خرابې نظر ته راځي بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد ډیره مننه فیاض الدین صاحب ستاسو بنیادی طور باندې عقیده د توحید هغه عقیدې ته ویل کیږي چې د الله د یووالي سوچ او فکر شعوري طور باندې انسان اختیار کړی وي هغه بیا د ذات حواله سره هم او د صفاتو حواله سره هم څنګه چې ډاکټر صاحب هغې باندې تفصیلي خبره وکړله که چېرته کې زه دا خبره وکړم چې زمونږ کوم دین دی د دې دین خلاصه یا مکمل تعارف زه په یو جمله کې ویل غواړم نو هغه دا دی چې توحید زمونږ د دین خلاصه توحید ده خو د دې دور دا یوه المیه به زه ورته ووایم بلکې لږ وخت وشو چې دا المیه وجود ته راغلی ده چې دا عقیده د توحید مونږ صرف په عقیدې پورې محدود کړې ده یعنی عقیده د توحید صرف په عقیدې پورې تعلق نه ساتي د دې د عملی زندګۍ سره هم ښه ګهره تعلق دی علامه اقبال یو شعر ما ځان سره په دې تسلسل کې نوٹ کړی دی زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام یعنی دا توحید زنده قوت و یعنی چې کم کس به موحد و د الله د یووالي به قایل و نو د هغې ژوند به د بل کس دپاره د راحت او د سکون والا و د هغه چې څنګه په دې عقیده باندې یقین او ایمان لري چې الله یو دی نو دا د الله یووالی به د هغې په عملي ژوند کې هم بیا څرګند و یعنی د الله د حاکمیت به بیا په معاشرتي ژوند کې هم نمودار و یا چې د الله د عبادت کم یو سوچ شعوري طور باندې دی اختیار کړی چې د عبادت بس سوا د یو الله کوم نو په دې معاملاتو کې به هم د الله عبادت بیا مد نظر ساتلو موږ په دې ټایم کې صرف په عباداتو کې د الله د توحید قایل یو خو بیا که زموږ سماجي زندگی دا معاشرتي زندگی دا پای کې بیا د الله د توحید والا اثر نشته نخ کاری یعنی په دې باندې محققین علما لیکي چې د توحید
بنیادی طور باندې فایده دا ده چې ستا عملی ژوند کې د هغې اثرات ښکاره شي که چېرته کې دا تا صرف په عقیدې پورې محدود وساتلو او ژوند ورسره ستا ښایسته نه شو په ژوند کې نمایندګي ښکاره نه شوله نو هغه تقاضې نه پوره کېږي مطلب موږ الله منو د الله د یووالي منل دا عقیده د توحید ده لیکن د الله نه منو د الله نه منو لیکن الله منو چې دا دواړه کله مشترکه طور باندې ته اختیار کې نو دا عملی طور باندې تا د توحید پہچان هم وساتلو او تا په عمل هم وکړلو په دې ټایم کې د ستونزې وجود ته ځکه راځي چې زمونږ عباداتو لحاظ سره توحید په منظم انداز سره عمل پیرایو مونږ بلکې زمونږ چې کوم دا پښتون ټولنۍ ده په دې کې خدا د شرک چې کوم د الله د ذات متعلق شرک دی په دې کې زم چې چاته هم شک نشته دی البته چې کوم د صفاتو متعلق دی پای کې زمونږ په پښتون معاشره کې هم د توهمات او مسائل هم شته دی او دا شانتي کمی کمزوري په مونږ شته د علم الغیب حواله سره یا دا شانتي چې کوم زمونږ د روایتي دا چې کوم د نفع نقصان یا د بندش حواله سره کوم عقاید وجود تراغلي خدا د الله تبارک وتعالى د صفات او چې کوم یو خاصیت دی بل چاته ورکو لیکن په عقیده کې بیا د الله په وجود کې یا په ذات کې بیا زموږ سره اختلاف نشته دی بنیادی طور باندې د دې فایده او په هغې ټایم کې مکمله موږ ته میلاویږي چې کله د عقیدې د ذات سره سره موږ عملی طور باندې د توحید اختیار کو زموږ په زندګۍ کې د هغې هغه جلک او هغه اثر ښکاره شي او د زندګۍ هغه تاریخواله ورسره ختم شي ډېر ښکلی راځو به اوس استاد محترم طرف ته سر زموږ تبلیغي وروڼه ډېره ښکلې خبره کوي چې د خالق نه د کېدو او د مخلوق نه نه کېدو تمه چې پیدا شي زموږ په زړه کې موږ به کامیاب شو د دې جملې لږ وضاحت او تشریح چې لږ وشي دا جمله په ظاهره ډېره ښه جمله ده خو لیکن داسې ده چې زما په خیال چې هغه کم د دې بعض اوقات هغه ویونکي دي او وینا کوونکي دي نو شاید چې هغه هم لکه د دې په هغه حقیقت باندې هغه پوهیږي نه ازه کوم ځای لږ کولو بالکل او د دې اصل کې مثال هغه داسې دی څنګه چې زمونږ د ایمان کلمه چې دا هغه لا اله الا الله ده نو د لا اله الا الله که دا کلمه صرف د دې ویل دا کافي وي نو خلکو به هم د دې په بنیاد باندې بس توحید به خلکو زده کړی وي قرآن که منګ وګورو نو زمونږ د ایمان دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که منګ صرف قرآن وګورو د الله کتاب نو په قرآن کې دا دوه قسمه سورتونه دي یو ته وایي مکی سورتونه بل ته وایي مدني سورتونه مکی سورتونه په دې باندې یو عام مسلمان هغه هم پې پوهه دی چې په مکه کې دا عبادات دا په هغه شکل باندې نو په کم شکل باندې چې دا په مدني دور کې دي څنګه چې د احکامو لکه هغه عملی تصور زمونږ په مدني دور کې دی ټیک ته په مکه کې هم عبادات شته خو لیکن په کې زیات فوکس دا په عقایدو باندې دی زمونږ په قرآن کې تقریبا 80 سورتونه دا مکی سورتونه دي او د مکی سورتونو د دې د ټولو نه هغه زیات فوکس په لا اله الا الله په دې د کلمې په دې جز باندې دی کمال په محمد رسول الله باندې د ټیک تا په دې 28 سورتونو کې په دې کې په لا اله الا الله باندې وضاحت شته او ورسره په محمد رسول الله په دې دوانو اجزاو باندې وضاحت شته مقصد مې د خبرې داو چې صرف کده لا اله الا الله صرف د کلمې دا جز که په دې باندې صرف د دې وینا کافی وي او یا صرف د دې تلفظ کافی وي نو د قرآن دا دومره په دې باندې تشریحات ته د دې ضرورت نه د دې وجنه لکه عام طور باندې خلک لکه څنګه چې زمونږ دارونه دا جمله استعمالي چې لکه د خالق نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو یقین لیکن بل طرف ته که موږ مثلا په معاشره کې خلک وګورو چې کم مخلوق کاغه مثلا بعضي په ژوندو کې موږ وګورو بعضي په مړو کې موږ وګورو نو دا چې کوم مړه دي او بعضي هغه مخلوق او نیکان دي نو خلق دی اصل کې مخلوق وای نه پکار دا چې موږ د مخلوق په دې وضاحت کې د دغه نیکانو خلقو د دې ذکر وکړو دا اصل خبره چې د دې مثال داسې دی چې د مخلوق نه د نه کېدو یقین نو
داغي مثال داسې دی چې مثلا زمونږ په دې معاشره کې پیر بابا رحمت الله علیه دی جی جی دارنګې په لاهور کې داتا گنج بخش دی حالانکه دی له اصل کې هغه نمونه حالانکه دا د دې خپل نمونه نه دي جی جی که د دې خلکو هغه کتابونه تاسو وګورئ نو د دې خلکو خپل نمونه چې کم دی له مور او پلار کې خودي دي هغه نمونه جدا دي نور مشهور شي لکه دی له هغه نمونه هم هغسې نمونه ورکړی شوي دي چې هغه د انسان هغه د توحید په عقیده باندې فرق غورځوي فرق غورځوي مثلا دا دا قرآن وایي په سوره انعام آیت نمبر 50 کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اے پیغمبر ته د دې خبرې اعلان وکړه چې زه تاسو ته دا نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي بالکل یعنی ژوندی پیغمبر داغه سره خزانې نشته لیکن داغه امتی چې داغه نه 400 کاله بعد راغلی دی هغه په مړینې خلکو له خزانې ورکوي نو لکه دا وجه دا ده چې خلک د دې جملې په وضاحت او د دې په معنا باندې نه پوهېږي زه پروس کالي دغه ته تللی وم کراچۍ ته تللی وم نو په هغه ځای کې موږ د لاړو د سمندر کنارې لا نو د سمندر د کنارې په غاړه باندې دغلته د هغې یو مزار دی په هغه ځای کې څوک ولی الله تیر شوی دی عبدالله شاه غازي د هغه مزار دی مزار ته ملګرو موږ ته وویل چې راځئ دلته ورځو دلته به تاسو وګورئ چې لکه دا خلک څه کوي او د نیک بنده ته به دعا هم وکړو موږ چې هغه ځای ته لاړو نو په هغه ځای کې څنګه چې موږ انټرنس وکړو نو په هغه انټرنس کې په هغه ځای کې 4-5 زانګوګانې دا پرتې دي نو هغه زموږ هغه یو ملګري موبایل هم راواغسته هغه ویډیو هم کوله نو په هغه ځای کې چې کوم هغه ذمهدار ولاړو نو هغه منې هم که نو دا ناپوهه خلک لکه دی راځي او دی لکه د اولاد دپاره په هغه ځای کې څوک هغې له یو ټیله ورکوي څوک هغې له 2 ټیلې ورکوي نو لکه داسې ده چې دا د خلکو لکه په دې جز باندې په دې جمله باندې دا خلک په پوهه نه دي په کار دا ده چې د دې جملې خلکو ته تشریح او وضاحت وکړي شي چې تاسو د خپل حاجتونه دا غواړئ دا طلب کوئ د الله نه طلب کوئ او کوم چې مخلوق دی کاغه ژوندی دی کاغه مړه دي نو د هغې دپاره تاسو د الله نه دعاګانې وغواړئ کم از کم د هغې نه خپل حاجتونه مه غواړئ ٹھیک ډېر ښکلی مفتی صاحب د توحید اقسام باندې لنډ ټکو کې او په اسان انداز کې کوئی خبره تاسو وکړئ ګوره شروع کې هم ما تاسو ته وویل چې د توحید چې کوم اقسام دي یو خو د الله رب العالمین د ربوبیت حوالې سره او یو د الله رب العالمین د الوهیت حوالې سره یا د اسماء او صفات حوالې سره چې کوم تذکره زمونږ په علمي یا د اسلامي لټریچر کې شوې ده د دې بنیادی طور باندې زه مقصد دا بیانول غواړم چې زمونږ کم اوریدونکي دي هغه په دې حقیقت باندې پوه شي چې الله رب العالمین ته د الہ په طور باندې منې یعنی د الہ په طور باندې منې نو د دې خبرې بنیادی تقاضا دا ده د دې عقیدې چې دا الہ ته صرف د عقیدې تر حده پورې مه ساته یعنی ستا په عملي ژوند کې د الله د الوهیت چې کوم یو عقیده تا اختیار کړې دا ستا څرګند شي یا د ربوبیت چې کوم یو عقیده تا اختیار کړې دا الله رب منې نو دا پالونکې ذات الله ته تسلیم که په حقیقت کې هم یعنی د الله نه تمه ته قایمه وساته هغه تمه چې د الله نه کومه ساتل پکار دی تر غیر الله نه مساته د بل مخلوق نه مساته هغې کې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړله یعنی چې کوم کس یا شخصیت په خپله مخلوق دی او هغې ته تمې د معبود والا یا د الہ والا یا د رب والا تساته نو یقینا دا تب یا شعوري طور باندې په د اسلام کې داخل نه یعنی دا اسلام شعوري طور باندې پیژنګلو لازمی ده او دا غیر لپاره علامه اقبال رحمه الله فرمای خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں د دې شعر چې کوم هغه تشریح ده دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی دا چې کوم عقیده تا اختیار کړی ده کوم عقیده د الله د الوهیت یا د ربوبیت یا د الله د یو والی نو دا ستا په عمل کې ستا په سماجی ژوند کې ستا په اخلاقیاتو کې ستا په رویو کې دا بیا څرګندېدل هم پکار دي که چېرته کې دا څرګنده نه شوله او ته صرف د الله د یووالي په عقیده باندې ته په دې خوشفهمۍ کې مبتلا وي چې زه د الله د یووالي قایل یم نو محققین علما وایي چې د الله د یووالي عقیده یعنی کلمه طیبه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله
دا صرف د نجات ذریعہ نه جوړیږي تر هغې پورې چې د دې کلمې هغې تقاضې تا نه وي پوره کړي یا مد نظر نه وي ساتلي په دې کلمه کې چې کومې تقاضې دي د هغې تقاضو لاندې ژوند تېرول یا دا چې کومه عقیده د توحید ده د عقیده د توحید د منلو سره سره د هغې د تقاضو مطابق ژوند تېرول دا بیا د انسان لپاره ذریعه نجات ګرځېږي. ٹھیک استاد محترم تاسو ته نه لګي چې په توحید باندې پوهه به راځي په قرآن مجید سره خو زمونږ په پښتون ټولنه کې قرآن له هغه اهمیت نه ورکړی کېږي چې کم ورکول پکار دی. دې کې شک نشته بلکې که زه په دې موقع باندې شاید چې ما مخکې هم په یو پروګرام کې د دې حواله ورکړې وه په قرآن کې که موږ څنګه قرآن کولاو کو د سوره بقره 20 آیات د لاندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم د دې آیت د لاندې یو ډېر مشهور مفسر دی امام رازی د امام رازی 10 جلد تفسیر دی تفسیر کبیر د دغه آیت د لاندې امام رازی هغه لیکي چې قرآن دلته ټولو خلکو ته الله د خپل عبادت د هغې حکم ورکړی دی. نو امام رازی د دې آیت د لاندې هغه لیکي چې په قرآن کې 600 آیه 600 آیتونه دا د احکام سره سپیشلی متعلق دي یعنی د مونځ سره د روجې سره د حج او زکات سره و اما البواقي او د دې نه علاوه چې د قرآن باقی مانده سوره آیتونه دي نو هغه وایي چې دا ففي بیان التوحید و رد الشرک دا د توحید متعلق دي او د رد شرک متعلق دي او نور چې کوم عقاید دي د هغې متعلق دي. نو که تاسو وګورئ نو قرآن اصل کتاب دا بنیادی طور باندې د خلکو د عقیدې د هغې اصلاح کوي د عقایدو اصلاح کوي او نور خو باقي مانده څنګه چې مفتی صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه اصل کې کله چې بنیاد جوړ شي نو د هغه بنیاد نه بعد لازمي نتیجه د هغې دا ده چې بیا د انسان په ژوند باندې د هغې اثرات راځي. زمونږ چې مثلا په معاشره کې په اخلاقو کې دا بګاړ دی زمونږ په معاملاتو کې دا بګاړ دی اصل کې الته هغه عقیده د توحید هغه سې راسخ نه ده او کله چې دا عقیده سمه جوړه شي او پتا کې د الله خوف او د الله یره تا کې راشي سر قرآن خو موجود دی بیا هم داسې کېږي نو داسې ده قرآن خو موجود دی خو صرف د المارو زینت دی نو د المارو زینت دی قرآن موجود دی لیکن قرآن چې د کوم مقصد دپاره الله را لیږلی و سهار دی د سوره یاسین تلاوت وکړه ماښام دی د سوره واقعې تلاوت وکړه نو ته شپه ورځ قرآن وایه عمل پې خو لیکن هغه څنګه هغه د پښتو یو شاعر هغه دا وایي د ړانده په کور کې شمع بلیدل دي بېماني مشغولېدل قرآن سره نو دا خو همدغسې ده چې زمونږ خو مثال هغه د ړندو دی قرآن چې د کوم مقصد دپاره الله را لیږلی نو هغه دا چې ته په ځای د دې چې ته ټول قرآن ووایې په دې موقع به زه د عبدالله ابن عباس د هغه یو حواله ورکوم د هغه یو شاګرد هغه ورته وایي چې استاد محترم ما انی سریع القراءه زه قرآن ډېر زر زر ویلی شم او ما زه قرآن په 3 ورځو کې دنه ختموم استاد ورته وایي چې د قرآن یو لنډ صورت چې په یو ورځ کې په یو شپه کې دا لنډ صورت ووایي مثلا سوره کوثر سوره اخلاص لنډ صورت ووایما لیکن فاتدبرها او د تدبر سره ووایما دا ما ته د هغه ټول قرآن نه ډېر خوښ دی چې دا تی بغیر مقصده وي او بغیر پوهې وي. نو اصل کې زمونږ مسلمانان قرآن وایي لیکن د قرآن په هغه بنیادي مقصد باندې هغې ځان نه پوهه کوي نو د دې وجې نه د هغې هغه اثرات هغه شته دی هم نه. ټیک ډېر ښکلی راځو به اوس د ځوانانو طرف ته تاسو په گفتګو واورېدله زموږ د اهل علم تاسو ذهن کې څه سوالات وي نو هغه کولی شي څوک سوال کوي جی مایک پاک ټول نور خو فیاض صاحب ستاسو ډېر شکریه ده چې پروګرام ته مو انوایټ کړو او زما یو سوال دی د هغې 2 اجزا دي لومبی جز د ډاکټر نواز صاحب نه دی دویم جز مفتي اسرار مجاهد صاحب نه دی سر که نن سبا موږ وګورو نو یو دا المیه ده یا غلط فهمي ده چې د اسلام ابتدا کې توحید نه توحید د دې نه بعد راغلی دی او اسلام ابتدا دا د شرک نه شوې ده نو دې باره کې قرآن څه وایي چې آیا همدغه خبره ټیک ده که نه قرآن چې څه وایي چې لکه ما ټول پیغمبران را لیږلي د توحید سره. دویم سوال مې د مفتی صاحب نه دی چې مفتی صاحب او که قرآن دا دعوه کوي چې ما هر پیغمبر د توحید سره را لیږلی دی نو بیا د شرک ابتدا کله شوې ده د کم وخت نه شرک شروع شوی دی؟ ٹھیک جی استاد محترم
ډیر ښه سوال دی او واقعي دا زمونږ چې کوم جدید چې کوم ذهن دی او خصوصا د نورو علومو سره چې کوم وابسته خلک دي زمونږ مسلمانان رونه دي نو دا داغي په ذهن کې دا او دا ډیر اصل کې دا اوسنی سوال نه دی بلکې دا ډیر پخوانی سوال دی او اکثره علما دا سوال د دې بحث کړي دي کوم چې په سوره بقره کې 214 آیات دی کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین د دې آیت د لاندې چې وو خلق ټولګي یو په توحید باندې یعنی آدم علیه السلام د اسلام او دارنګ د مذهبي او د الهامي کتابونو مطابق آدم علیه السلام دا لومبنی انسان دی چې د په دې مخ ځمکه باندې د قدم کې خوده دی او دا د یو پیغمبر په تور باندې الله دنیا ته را لېږلی دی ځکه قرآن کې چې موږ ته په لومبنۍ پاره کې د آدم واقع چې کوم ځای کې ذکر ده نو په هغه ځای کې چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راکوشو نو د هغه راکوزېدو سره هغه ته الله بعضې هدایات ورکړي دي قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم مني هدى فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون زما د طرف نه به هدایت راځي او چا چې د هغې تابعداري وکړه نو په هغه به یره نه دا په سوره طه کې هم شته دی نو آدم علیه السلام پیغمبر دی او پیغمبر هغه راغلی د توحید سره دنیا ته هغه د توحید د عقیدې سره راغلی دی او دا خبره ځکه درسته ده چې د دې انسانانو د پیدایش نه مخکې په عالم ارواح کې چې لا انسان لا پیدا نو لیکن د انسانانو روحونه دا د دې بدن نه او د دې جسم نه مخکې پیدا کړي دي الله په دې باندې قرآن او هر الهامي کتاب کې دا وعده ده او قرآن کې مداشته او په حدیث کې د الله پیغمبر هم دا فرمایلی دي په قرآن کې سوره اعراف کې 102 آیات کې 9 پاره کې دا دي چې الله دا ټول انسانان دا د دې روحونه الله پیدا کړل او د دې ټولو نه وعده واغسته چې الستو بربکم ایزستا سو رب نه ما د ټولو انسانانو کنن په دنیا کې کده مسلمان په کور کې پیدا کیږي او کده غیر مسلم په کور کې پیدا کیږي نو هر یو د دې خبرې اقرار کړي دي چې بالکل الله ته زمونږ ربي او قرآن به الته داغي علتونه ذکر کړي دي چې دا وعده د نما سوجه نه واغسته تاسو بیا دا ونه وای چې بیا تاسو دا ونه وای چې رزه د توحید د عقیدې نه خبره ومه یا دا ونه وای چې رب دنیا کې چونکه زما مشران عقیده شرک په لار روانو نو زه خو داغي پسې روانو ما د دې وجه نه د الله پیغمبر فرمایي کل مولود یولد علی الفطره په دنیا کې چې هر ماشوم هغه په هر ځای کې پیدا کیږي نو هغه په فطرت د اسلام او په فطرت د توحید باندې پیدا کیږي رستو دا هم مور او پلار فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه دا هغه مور او پلار یا یهودی کی یا مجوسی کی یا نصرانی کی خو انسان پیدا کیږي په دین فطرت او په دین توحید باندې او دغه عقیدې سره الله آدم علیه السلام دنیا ته را لېږلی دی او بیا هر یو پیغمبر څنګه چې به د شاګرد دویم سوال هغه دا دی چې پیغمبرانو په دغه دعوی سره راغلي دي خو مقصد دا دی چې توحید دا د رستو بلکې شرک قرآن دا ذکر کوي سوره یونس کې وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا چې دا ټول خلق دا بعد کې اختلاف شوی دی او د هغه اختلاف د وجه نه رستو به پیغمبران هغه الله را لېږلي دي او هغوی بیا د بشارت سره انذار هم ورکړی دی ټیک شو ستاسو خو دویم سوال د دې وجه نه زه به صرف دا خبره په دې باندې کنټینیو کوم په سوره نساء کې په شپږمه پاره کې الله فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی تشبیه هغه د نوح علیه السلام د وحی سره ورکړی ده انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح حالانکه د نوح علیه السلام نه مخکې خو نور پیغمبران تیر شوي دي اصل کې نوح علیہ السلام اغلومبه پیغمبر دی چې الله پر رد شرک باندې را لېږلی دی د دې وجه نه د الله د پیغمبر د وحی تشبیه د نوح سره ورکوي چې ته ما صرف د توحید د پاره نه را لېږلی بلکې ته ما د توحید سره سره د رد شرک د پاره هم را لېږلی د رد منکر د پاره هم ما را دغه نه دا پته ولګېده چې د نوح علیه السلام دور نه دا سیز را روان چې کوم دویم سوال بسم الله الرحمن الرحیم ټول نن بیا ستاسو ډاکټر فیاض صاحب ډیره مننه ډیره مهرباني چې موږ هم دین فطرت پروګرام کې شریک وو زما د مفتی صاحب نه سوال دا دی مفتی صاحب په توحید باندې خبره وکړه خو د توحید په اسانو الفاظو کې تعریف ورنه کړو چې عوام پوه شي توحید په اسانو الفاظو کې څه ته وایي او په دې باندې د روزمره زندگی څه اثرات په روزمره زندگی باندې د توحید څه اثرات شته او که نه
ډاکټر نواز صاحب نه زما دا سوال دی په شرک باندې خبره وکړه د شرک څو اقسام دي اقسام یې شته او که نه او بیا د هغو په حکمونو کې څه فرق شته او که نه دویمه دا خبره زموږ په دې پښتنه معاشره کې دا تعویضونه او دا کوډ منترې دا ډېرې سیوا وي نو اوس په دې کې که څوک دا تعویض مؤثر بذات ګڼي نو د دې څه حکم دی او که مؤثر بذات نه ګڼي بلکې صرف سبب یې ګڼي د دې څه حکم دی او دغه شان ته د کوډو منترو څه حقیقت شته یا نه مفتی صاحب تاسو توحید دغه بیان کې دی یا قسم ترشي ډیره مننه ستاسو د توحید په ساده الفاظو کې عام فهم انداز کې د الله رب العالمین د یووالي پخته عقیده او یقین ساتل چې الله رب العالمین یو ذات دی تنها ذات دی او بے نیاز ذات دی او الله رب العالمین د همیش نه دی تر ازل پورې بوي او بیا الله رب العالمین چې څنګه په ذات کې یو دی همدغه شانتي په صفاتو کې هم یو دی یعنی د الله رب العالمین چې کوم دا صفات مخلوق ته مونږ بس اوقات داغه نسبت کو چې علیم خو الله هم دی یا الله رب العالمین چې کم نفع نقصان ورکون کې ذات هم دی په دنیا کې چې کم کسان په زنده حالت کې نفع نقصان ورکول شي نو د دوی د نفع نقصان عارضی دی او د الله رب العالمین د نفع نقصان هغه ازلی او دا اسباب ولاندې دی دا د اسباب ولاندې دی او هغه د اسبابو نه فوق دی نو په مختصر انداز کې توحید یا عقیده توحید دا ده چې الله رب العالمین بغیر د اسبابو نه مشکل کشا منل او واحد منل یو منل او د هغې صفات هم په هغه شانتي د بغیر د شریکوالي نه الله طرف ته د هغې نسبت کول د عقیده توحید ده ٹھیک شو جی استاد محترم زبا د مفتی صاحب دا خبره مزید مخکې بڑاو کما او هغه دا چې په قرآن کې دا لنډ صورت دا یاد ساتئ او ځکه دا لنډ صورت د سوره اخلاص دا دی په کدیله د اخلاص نوم نه بلکې دې ته علما همدا د سوره توحید په نوم باندې دا پیژندې کیږي لنډ صورت ته او پدې کې د توحید چې څومره جامع او معنی تعریف شوی دی نو بهترین انداز کې دی بالکل او د الله د پیغمبر نه د هغه وخت چې کوم شرک کوونکي خلکو مشرکانو نو هغې ته هم دا تپوس کړی چې آخر ستا د رب تعریف څه دی ته خو زمونږ په شرک باندې رد کې لیکن ته د خپل رب تعریف وکړه یعنی هغې همغه د توحید تپوس کو او اخلاص وایي هم دې ته چې من هو ما هو دا څوک دی او اخلاص او په دې صورت کې د توحید نه علاوه بل شی نشته قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو دا په توحید باندې یو بهترین د دې وجه نه که یو سړی کاغه په خپل پیپر کې یو سټوډنټ یو ماشوم کاغه د پرایمری سکول دی یا هغه د اتم سکول دی یا د میټریک دی کاغه د توحید د تعریف په ځای باندې د دې صورت صرف هغه ترجمه هغه ملیکي نو ان شاء الله تعالی داغه نه بسوک د توحید په تعریف باندې نمبر به تنه کټ کیږي بد ځکه دا د توحید په تعریف باندې او جامع معنی صورت ته را بشو د شرک اقسام طرف ته یو سړی که په قران کې د شرک مکمل مطالعه کول غواړي نو د آیات ساتي سوره انعام چې په اومه پاره کې دا صورت شروع شوه دی او پاتمه پاره کې ختم دی دا یو مکی صورت ته او د شرک په وضاحت کې دا صورت یو کامل صورت دی په دې صورت کې الله د شرک چې څومره اقسام دي چې اوس په دې ځای کې زه مثلا چې د عقیدې کم شرک دی د فعل کم شرک دی د عمل کم شرک دی دا ټول د علم غیب دی که د تصرف دی دارنګي که د حلال او د حرامو په صورت کې دی دا ټول د شرک دا ټول اقسام ذکر کړي دي که یو سړی د شرک ټول اقسام هغه قتل غواړي دارنګي که یو بنده د مشرکین ټول اقسام قتل غواړي چې هغه چا د الله نیکان بندگان د الله سره شریکان او حصدار ګرځولي دي چا پیریان د الله سره شریکان او حصدار ګرځولي دي ولیانو چا بالکل ولیان هغه چې پای کې ولیان پیغمبران کمړي دي که ژوند دي دارنګي چا فرشتي د الله سره حصدار ګرځولي دي چا پای کې د کم چې کواکب دي نور ستوري سپوږمۍ ځکه په دنیا کې د دې عبادت کوونکي مشته د مشرکین دا ټول اقسام دای ذکر کړي د شرک ټول اقسام د مشرکین ټول اقسام دا صورت د شرک په اقسام او د شرک په تفصیل باندې یو کامل صورت ته د دې وجه نه کې یو سړی صرف د دې صورت مطالعه کی نو د شرک د مطالعې لپاره د قرآن د بل صورت د کتو ضرورت هم نشته
ستاسو د سوال یو بل جز هغه داو چې دا کومې کوډې منتري یا تعویزونه وغیره دا یاد ساتئ په اسلام کې د ټولو نه بهترین تعویز هغه کم چې قرآنی کلمات دي د قرآن الفاظ ویل دي دارنګې صورتونه ویل دي دا ویل دي وینا کول دي د دې مثلا د قرآن اخیرنی 2 سورتونه معوذتین دا لفظم د تعویز نه دی عربی کې لفظ تعویز معنا او د دې سورتونو باره کې قرآن موږ ته سوې قل اوایا که تعوذ دی که معوذتین دی نو دا موږ ته د قل د وینا په شکل کې په دې تعویز کې د هیڅ چا اختلاف نشته دا بهترین تعویز دی د دې وجنه د خولې د الفاظو د ژبې چې کوم تاثیر دی دا تاثیر دا په کاغذ باندې په لیکلو کې نشته یو دا کم تعویز چې هغه ناروا دی هغه تعویز دی چې هغه کې یو خدا چې خلق هغه الفاظ داغه په معنا باندې سړی نه پويږي ابجد وغیرہ بګول ابجدي مثلا یا چا باز خلکو خاني جوړی کړي باز به کې چا کرخي والی چا به کې هغه الف با تا سا دای په کې لیکلي یا چا به کې صرف نمبر لیکلي چا په کې نوري کرخي والی دا ناروا دی دارنګ کچا پدی کې د الله نه بغیر د بل چانا اغه ته لکه مثلا بعضی تعویذونه بتا سو ګوري پای کې به لیکلي جبريل اسرافیل میکائیل عزازیل دا اوس مخلوق دی که تاسو د مخلوق نه حاجت طلب کوي د آیات ساتي دا تعویز دا ناروا دی ځکه وجه دا چې دا په اسماء الحسنا باندې نه دی دا الله په نومونو باندې نه دی نو په تعویز کې شرط دا دی کوم علما چې د دې جواز قائل دي یو خدا چې هغه دا وی چې دا په عربی ژبه کې وي یا په داسې ژبه کې وي چې داغه په معنا باندې سړی پويږي دویم دا چې پای کې صداسي شرکیه کلمات او دا الفاظ دا پکې نه وي معلوم المعنی او بل دا چې د قرآن په کلماتو او په داسې الفاظو باندې د اسماء الحسنا او په دې باندې مشتمل وي درېمه خبره چې کوم تاسو دا چوکړه چې دا سیس به استعمالي د علاج په تور باندې اوس کداغه کاغذ نه دی یو سړی دا عقیده وی چې دا کاغذ به مال علاج راکړي یا دا به مال شفا راکړي نو د دې مثال دا سیده چې ته د ډسپرین ګولې اچي او دا ډسپرین ګولې باره کې ته دا عقیده ولري چې دا ډسپرین ګولې دا ماخه کوي حالانکه دا صرف د علاج په تور باندې دی خکون کې شافی ذات هغه د الله ذات دی نو د دې وجه نه داسې قسمه چې دا کم بازي کوډي منتري یا مثلا دې ته تمایم وي تمایم هغه تعویذونه هغه کاغذونه یا باز خلک د کاغذونو په ځای باندې سوق مثلا د ګیلوټو دغه واچي سوق کې تارونه را جوړن کی یا سوق پای کې خبره تیلی هغه کې نو دا ټول ناروا دي یا سوق کنجک هغه غاړي تواچي یا مثلا د مټ واچي او د آیات ساتي دا بیا هغه د شریعت دایره کې ناراضي او بل دا د ترمذی په روایت کې او روایت کې دا راځي عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا روایت خلک د تعویذ په جواز باندې خلک پیش کړي نو هغه د ترمذی روایت کې دا راځي عبد الله ابن عمر ابن العاص خپل وی چې اعوذ بکلمات الله التامه دا چې کوم روایت کې پوره دعا ده وې زمونږه چې کوم خلق هغه بالغانو لوی بو هغه ته مونږه دا کلمات یادول هغه په یاد باندې دا کلمات ویلي خو چې زمونږ به کوم نابالغ ماشومان نشو ویلي ای بدا نشوس د کول نو موږ بداوی غاړه ته کلمات هغه مونږ راځو هغه د لپاره خو نه ثابت دي د دې لپاره زیات جواز دا صرف د ماشومانو د لپاره دی د لوی د لپاره نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډېر مهرباني فیصل چې تاسو موږ ته سوال کولم کراګه مهرباني او تاسو هم نو زما سوال دی مفتی صاحب او نواز صاحب نه چې آیا د نن سبا خلک بندش په بری کې هغه کوي کنه چې موږ ته کار روزګار نه ملایږي هم بچی نه کیږي کنه نو اسلام کې د دې څه تصورات دي چې دا اسلام کې شته او کنيشته او کچرته د اسلام کې د دې څه تصورات وي د دې ول بیا څه علاج د احادیث او د قرآنی روشنی کې کوم تلک معلومات وشي ٹھیک مفتی صاحب دا سدا دا چې کوم مثلا عام طور باندې نن سبا خود دینم یو کاروبار هغه جوړ شوی دی باقاعده عاملان او په دیوالونو باندې دا د تعویذونو عامل دی او دا فلانه پیر صاحب دی او فلانه داسې دی بلکې ما ډېر خخ خلک ولیدل ډېر خخ علما نامي ګرامي خلک دي اغیم د دین اوس پوره یو کاروبار جوړ کړي دي او په بازي علاقو کې خود دینه د فلانی پیر او د فلانی مولا دا خو یو تعویذ په لکونو باندې مشهور دی نو دا سده یو خو د دې باره کې دا چې کوم د بندیز او د دې سيزونو حواله سره کو څوک په دې کې مثلا سحر وغیرہ او دغه دا استعمالي دا یاد ساتي د سحر تاثیر اغشته دی خو قرآن داغي باره کې دا وایي
سوره بقره کې کوم ځای کې چې د هاروت او ماروت آیت نمبر 102 کې په هغه ځای کې قرآن داوي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. په سحر کې د الله په حکم باندې اثر شته دی، ضرر یو انسان ته رسیږي خو لیکن ضروری نه ده. ځکه وجه دا ده که بل طرف ته اسلام شریعت منګتا دا چې څومره منګه مثلا د سحر اسکار د ماښامي اسکار یا د منځونو نه بعد چې دا منګ کم اسکار وایو دا د انسان د پاره پوره یو تحفظ دی، دا د انسان د پاره پوره د قلا یو حیثیت لري. کله چې منګه د دې سيزونو اهتمام کو د آیات ساتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم سحر او جادو شوی دی، یو يهودي پکړه دی. لیکن د قران د اخرنی یو لس آیتونه سوره فلق او الناس کې چې په یو سورت کې 15 دي بلکې سورت کې شپږ آیتونه دي، دا هم د عادت طور د پاره الله را لګلې دي. د دې وجنا نه ماته د دراتک ضرورت ته نه یو بل مولا ته تک ضرورت ته نه یو بل پیر ته تک ضرورت ته. زمنګ د خپل خله دا هر سړی د خپل ځان په خپل مولا دی. خو کاش که زمنګ د الله په کتاب باندې یقین راشي، کاش که زمنګ د الله په کتاب باندې اعتماد او باور راشي. مفتی صاحب بندش کی دي شي تاسو سوای نظر لره رشتو بارا کې یادا سی بل د حواله سره خو یقینا تاسو خپل نظر هم شریک کړئ. زما خو خپل نظر هم دغه دی چې بندش او دا ورکړه او دا چانه غستل دا د الله خاصیت محبوب آپ کے قدموں میں دا انسانی په انسان کې دا طاقت نشته. یقینا دا صرف توهمات دي او زمونږ هغه کمزوري عقاید دي، دا د الله تبارک تعالی اوصاف دي. دا بل کس ته د دې نسبت کول دا یقینا خطرناک عمل دی. سره په دې کې یو لفظ دا اډ کما په احادیثو کې په د عبد الله ابن مسعود پر روایت کې ان الرقا والتمائم والتولا، تولا دا هغه تعویذونه دي او دا هغه سيزونه دي چې دا زنانه کوي د چا د محبت د غي د اختیارولو لپاره. اکثر زنانه لکه دا کوي د خپل خاوندانو ځان طرف ته د اعلان لپاره، خصوصا لکه دا بعضي هغه ناپوه خلک هغه کوي چې هغه په کور کې هغه د خواخي او د کور او د سيزونه وي او هغه دا وی چې د خاوند ما طرف ته توجه، حالانکه په حدیث کې د شرک ویل شوی دی. مفتی صاحب مونږ په لنډو ټکو کې د پروګرام مقصد تاسو بیان کوم ویل څه غواړو. بالکل زمونږ بنیادی طور باندې مرکزی خیال همدغه بیان کو چې الله رب العالمین د ذات متعلق خو مونږ د عقیده توحید قایل یو. بیا زموږ په پښتون سماج کې خدا عقیده یقینا ډیره پخته ده. خو د الله رب العالمین د صفات متعلق چې زموږ په معاشره کې کمی کمزوریان دي په دې غور پکار دی او د دې توهماتو او د دې مشکلاتو ځان او باسل پکار دی. بل دا د عقیده توحید چې کوم عملی تقاضی دي چې د عقیده توحید په نتیجه کې زمونږ د عقیده د اصلاح سره سره زمونږ سماجی معاشرتي او اخلاقی اصلاح هم وشي، دا تقاضی هم پوره کول نو بیا د عقیده توحید هغه مکمل هغه شعور حاصلول هم دی ته ویل شي. استاد محترم تاسو لنډو ټکو کې جی عقیده د توحید په دې باندې ډیره زیاته ضروری پدې ده چې زمنګ د ټولو عبادتو د دې د قبولیت دارومدار او انحصار په عقیده د توحید باندې دی. د دې وجه نه کومه توجه چې هغه دې عقیدې له پکار ده، ورنه د دې عقیدې نه د ناپوهۍ د وجه نه منګه منځونه کوو او دسونه کوو، تهجد کوو، عمرې کوو، حجونه کوو. که زمنګ چرته د عقیدې د توحید پوهه نه نو دا یاد ساتي زمنګ دا ټول عبادت د دې هغه اهمیت او د دې هغه حیثیت نشته کم چې پکار دی. ګرانو کتونکو زموږ دا پروګرام وخت چې کوم سر ته رسي زبا مننه کوم مفتی صاحب تاسو یو جهان مننه سر تاسو یو جهان مننه الله بار بار راولا او ځوانانو طلبه تاسو یو جهان مننه. یقینا ماته خورر خوند را کوډر سو ذکر موکړه الله تاسو بار بار راولي. ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې پښتانه باید چې په دې خبره ځان پوي کی چې د خالق نه تمو کی نفع نقصان بیماری مرګ اولاد ورکول نه ورکول رزق بندول ورکول رزق دا ټول د الله سبحانه و تعالی په اختیار کې دي. دا اختیار هیڅ چاته نه حاصل، نفع او نقصان صرف د الله سبحانه و تعالی په اختیار کې. الله سبحانه و تعالی په سوره محمد کې فرمای فعلم انه لا اله الا الله، چې په دې خبره ای امت ځان پوي کې مونږ ټول باید چې په دې خبره ځان پوي کو چې الله سبحانه و تعالی نه علاوه بل څوک الہ نشته، بل څوک کارساز نشته، بل څوک فریاد رس نشته، بل څوک غوث او غوث الاعظم نشته
اوریدونکي ذات یو الله دی. الله سبحانه وتعالی ته خپل دعاګانې هغه ته پیش کوي ځکه چې په سورې انبیا کې الله سبحانه وتعالی د انبیا متعلق وکانو يدعوننا دا ټول پیغمبران زموږ نه سوالونه کول زموږ نه منښتې کولې نو باید چې مونږ په دې باندې عمل وکړو او توحید دا په خپل ژوند کې راولو. الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې دا پروګرام د خیر ذریعہ وګرځي. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.